أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بنو نذیر کے ساتھ د بنو نذیر سره د جنگ ذکر روان وو. د دې نور تفصیل دغه شان دی دې باره کې چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې څه لیکلي دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بنو نذیر یوې قلعه طرف ته روان شو نو هغوی ځان پسې په مدینه کې ابن مکتوم امام الصلات مقرر فرمایلی وو او په خپله د صحابه یو ډلې سره مدینې نه ووته او د بنو نذیر چې کوم علاقه وه د هغې محاصره هغوی وکړه او بنو نذیر د هغه زمانې د جنګ د طریقې مطابق قلعه بند شو. غالبا په هغه موقع عبدالله بن ابی بن سلول او نورو د مدینې منافقانو د بنو نذیر رئیسانو ته دا پیغام لېږلی وو چې تاسو مسلمانانو نه بیخي ونه ویرېږئ، موږ به ستاسو مرسته کوو او ستاسو له طرفه به جنګېږو. خو چې کله عملاً جنګ شروع شو نو د بنو نذیر د توقعاتو په خلاف دغه منافقانو ته جرأت ونه شو چې ښه په جار د رسول کریم خلاف میدان ته راوځي او نه بنو قریظه ته د همت ملاو شوی و چې هغوی د مسلمانانو خلاف میدان ته راوځي او د بنو نذیر ښه په جار امداد وکړي. خو په زړه کې هغوی سره وو او پټ په پټه د هغې امداد هم کولو چې مسلمانان ته نه خبر شوي وو. بهرحال بنو نذیر په کلاو میدان کې د مسلمانانو مقابلې له نه راوتي او قلعه بند هغوی کېناسته. خو چونکې د هغې قلعهګانې د هغه زمانې په لحاظ ډېر مضبوطې وې نو ځکه هغوی ته دا اطمینان و چې مسلمانان به د هغوی هېڅ ونه کړی شي، بد به ورسره ونه کړی شي، آخر په خپله به تنګ به شي او محاصره به پرېږدي مسلمانان. او په دې کې څه شک نشته چې د هغه زمانې د حالاتو مطابق داسې چې کومې قلعهګانې وې د هغې فتح کول واقعي یو ډېر ګران او د مشقت کار و او یو اوږده محاصره پکار وه هغې لپاره. بهرحال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته لاړه، هغوی د بنو نذیر محاصره جاري وساتله. دا محاصره تر 6 ورځو او د یو روایت مطابق تر 15 ورځو پورې وه او د هغې نه علاوه د 20 د 30 ورځو اقوال هم روایت شوي دي. یعنې خلک دا هم وایي چې 20 ورځې یا 30 ورځې هم دا محاصره وه. او د محاصرې دوران رسول کریم د یو څو ونو د پرې کولو او د هغې د سوځولو حکم ورکړی و. چونکې یهودیانو د قلعهګانو د فسیلونو نه غشي او کاڼي راویشته او دا ونې د هغې لپاره دغه ونو د هغې لپاره دفاعي حیثیت لرلو او د هغوی لپاره د پټېدو د ځای کار کولو. نو ځکه رسول کریم ابولیلا مازني او عبدالله بن سلام ته دا ذمهواري سپارلې وه چې هغوی د ونې وسوځوي
دا د جنگ یا د دفاع د ضرورت په وجه شوی د لپاره نه چې باغونه ویجاړول د دې مقصد و. ابو لیلا ځکه چې په اسلام کې خو د ونو پرې کول منع دي او مخکې دا راغلي دي چې ابو لیلا مزني د اجواغ کجورو چې کومې ونې وې هغې سوځولې. عبدالله بن سلام د اجوا نه علاوه چې کومې نورې کجورې وې د هغې هغه ونې هغوی سوځولې. خو په روایتونو کې دا هم دي چې کوم د خراب قسم کجورې وې هغه سوځولې شوې وې. حضور فرمایي د دې تفصیل به زه بیانوم. بهرحال چې کوم روایت دی کې هم دا راغلی دي چې حضرت ابو لیلا دا وی چې دا ونې د دې قیمتي سرمایه ده او د دې په سوځولو به دوی ته زیات خفګان کېږي یهودیانو ته ځکه چې دا د دوی سرمایه ده. حضرت عبدالله بن سلام وی چې خدای پاک به د هغوی اموال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره مال غنیمت کړي. او د عبدالله بن سلام دغه فکر نه هم دا ظاهریږي چې د اجوا کجورو چې کومې ونې وې یعنې مفیدې چې کومې ونې وې هغه نه وې سوځولې شوې او نورې ونې سوځولې شوې وې او هغوی دا وی چې اجوا د ټولو نه ښه مال دی او هغوی خو دا وی چې دا به د رسول الله په کارېږي. یهودیانو چې کله دا وکته چې دا ونې سوځولې کې سوځي لګیا دي نو د هغوی خو خپل ګریوانونه وڅیرل او په مخونو باندې ځان ته پړکونه وهل شروع کړو او شور یې جوړ کړو او بیا یهودیانو فوراً پیغام راولېږلو چې یا محمد تاسو خو ډېر عزت او شرف لرئ او تاسو د فساد نه منع کوئ د فساد په هر صورت کې نه خوښوئ. اوس په خپله دا کار کوئ لګئ خو لکه څنګه چې بیان شوي دي چې دغه ونو هغې لپاره د دفاع کار کولو نو ځکه د هغوی دغه دفاع ختمول ضروري وو او په دې کې حکمت دا هم وو چې څومره زر چې کېدی شي دا قوت د دغې ختم شي چې نور قتل غارت دې ونه شي. او داسې معلومیږي چې د خدای پاک د خاص د الهام د لاندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه ونو د سوځولو حکم ورکړی و. نو د یهودیانو دغه الزام جواب خدای پاک داسې ورکړی دی چې ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. چې د کجورو کمه ونه چې تا پرېږه یا په خپلو جرړو دې ودرېدلې پرېښوده نو دا د خدای پاک په حکم کړي وو او دا د غرض دا وو چې فاسقان د هغه رسوا کړي. ځینې روایتونو کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم معاصرې په وخت یهودیانو ته یو ځل بیا د پیشکش کړی وو چې د معافۍ او د نوي سر نه د معاهدې پیشکش هغې کړی و. نو رسول کریم هغې ته فرمایلو چې انکم الله لا تأمنون عندي الا بعهد تعهدوني علیه چې تاسو باندې ماته هیڅ اعتماد نشي سوایلی دی چې تاسو ما سره د نوي سر نه څه ښه پوخ لوز وکړئ. خو هغوی د لوز نه انکار کړی و. یهودیان د مال ټولو نه زیات حرص لري چې کله د هغوی قیمتي ونې وسوځولی شوې نو هغوی فوراً ټیټ شو او علاقه پرېښودو له تیار شو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دې باره کې لیکي چې حضور فرمایي چې د هغې د سیرت د کتاب حواله ما دا ورکړې ده. د مرزا بشیر احمد صاحب چې کوم سیرت د هغې په حواله خبرو کوم هغې لیکي چې تر ډېر ورځو پورې مسلمانانو برابر محاصره کړې وه خو نتیجه یې څه نه وه راوتی او چې څه ورځې په تېرې شوې اوس نتیجه نه وته او بنو نظیر هماغه شان مقابلې باندې مقابلې ته ټینګ ولاړو نو رسول کریم حکم ورکو چې د بنو نظیر هغه د کجورو ونې چې د قلاګانو نه بهر دي نو هغه ځینې د پکې پرې کړی شي. دا ونې چې کومې پرې کړې شوې دا د لینا قسم چې کوم کجورې دغې ونې وې دا ادنا قسم کجورې وې
او د هغې چې کومه میوه هغه عموما د انسانانو د خوراک لپاره نه پکارېږي. او منشا په دغه حکم کې دا وه چې دغه ونې چې هغې وګوري چې پرې کړې کېږي نو بنو نظیر د مروبه شي او د خپلو کلاګانو دروازې د بیا کولاوې کړي. او دغه شان د یو څو ونو په نقصان به د ډېرو د انساني د ژوند د نقصان به بچ شي او د ملک به د فتنې او د فساد نه بچ شي. نو دا تدبیر چې کومو دې کار وکړو لا صرف 6 ونې پرې کړې شوې. نو دغه تدبیر کار وکړو لا صرف 6 ونې پرې کړې شوې وې چې بنو نظیر غالبا په دغه خیال چې مسلمانان به د هغوی ټولې ونې چې پکې د هغې میوه‌داره ونې هم شاملې وې هغه به هم پرې کړي. دوی شور شار جوړ کړو. حالانکه لکه څنګه چې په قرآن شریف کې تشریح شوې ده چې صرف ځینې ونې او هغه هم د لینا قسم چې کومې ونې وې د هغې د پرې کولو اجازت و او د باقي ونو د محفوظو ساتلو حکم و. او هسې هم په عام حالاتو کې مسلمانانو ته د دشمن چې کوم میوه‌دارې ونې وې د هغې د پرې کولو اجازت نه و. بهرحال دغه تدبیر کار وکړو او بنو نظیر مروبه شو او د 15 ورځو د محاصرې نه پس هغوی په دغه شرط د قلعه دروازې پرانیستې چې موږ به دې ځای نه په امن او په امان خپل چې کوم سامان یې د هغې سره د تلو اجازه راکړی شي. دا هم هغه شرط و چې کوم رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مخکې دې ته وړاندې کړی و. او چونکې د هغې نیت صرف د امن قیام و نو ځکه هغوی د مسلمانانو هغه تکلیف او هغه اخراجات هغوی نظراندازه کړه چې کوم په دغه مهم کې هغوی زغملي وو. او بیا هم هغوی د بنو نظیر دغه شرط ومنلو او حضرت محمد بن مسلمه هغوی مقرر کړ چې هغوی دې په خپله نګرانۍ کې بنو نظیر سره د امن د مدینې نه روان کړي. لکه څنګه چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې د اعلی قسم کجورې نه وې پرې کړې شوې. همدغه شان د بخاري یوه شرح کې هم لیکلي دي. د هغې دا روایت دی تفصیل کې دا لیکلي دي چې د روایتونو په تفصیل کې چې ورشو نو اول خو چې کومې کجورې سوځولې شوې وې هغه اعلی قسمه کجورې نه وې بلکې معمولي او ردي قسمه کجورې وې چې په عام طور د خلکو د غذا په طور باندې استعمالېدې. او صرف 6 ونې وې چې هغه سوځولې شوې وې لکه څنګه چې په سیرت خاتم النبیین کې هم ذکر شوی دی. د یهودیانو د بېوسۍ او په خپله د هغوی له طرفه د ملک بدره د خواص باره کې نور دا لیکلي دي چې مسلمانانو د دغه قبیلې یعنې د یهودیانو دغه قبیلې چې کومې ونې سوځولې وې نو هغوی په دې باندې ډېر ویرولي وو او خدای پاک د هغوی زړونه د روب نه ډک کړي وو. د هغوی حوصلې ماتې شوې وې. هغوی حوصله د لاسه ایښودو له تیار شوي وو. هغوی رسول کریم ته دا پیغام لېږلی وو چې موږ مدینې نه وتو ته تیار یو. موږ تاسو په امن د ملک نه د تلو موقع راکوئ. نو رسول کریم د هغوی دا خواست منظور کړو. دا یې ورله حکم ورکړو چې مدینې نه وځئ ستاسو ژوند به محفوظه وي. ستاسو خان چې کوم سامان اوچتولی شي هغه هم یوسئ ځان سره سوی د وسلې نه. اسلام په رسول کریم باندې د جنگ او د قتل و غارت او د غنیمت د مال د ترلاسه کولو کوم الزامونه چې خلک لګوي نو هغه خلکو ته قتل پکار دي چې اوس باوجود له دې چې رسول کریم په دغه یهودیانو باندې گرفت ترلاسه کړی وو او یهودیان هم هغه چې مسلسل هغوی عهد شکني کوله او هغه خلک چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د مدینې د ریاست مشر وو د هغوی د وجلو مضموم سازشونه او کوششونه هغوی کړي وو او اوس هم هغوی لاس کې وسله نیولې وه او باقاعده بغاوت له هغوی تیار شوي وو. دغه محاصرې دوران هم رسول کریم دوی ته یو ځل د نوي سره د معاهدې او د صلحې پیشکش کړی وو چې ډېر په کبر هغوی هغه نامنظوره کړی وو. آخر چې کله رسول کریم په هغې باندې کابو بیا موندو او دوی ته چې څومره سخت سزا ورکړه کېدی شو نو هغه جایزه وه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امن پسندۍ او د صلح جوړۍ او د رحمت او د شفقت په انسانانو باندې د هغې عجیبه یو شان او د خلق ظاهریږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی
له اجازت ورکو چې هغوی د هغه ځینه په امن او په سلامتۍ د لاړ شي او د هغوی د رحمتو او د فیاضۍ چې کوم حالونه هغه دا و چې هغوی دا اجازت ورکو چې کوم سامان چې دوی ځان سره وړل غواړي یودسي سوای د وسلې نه مخکې به تفصیل راځي چې یهودیان د دغه نوی د رحم فایده دا سوچته کا چې خپلو د کورونو چې کوم ورونه هغه راوس پړدل او شپږ سوه خانو باندې دوی سامان ځان سره وړی وو او د خپل د فطرت مظاهره دي داسې کړی چې کوم سامان دوی نه شو وړی نو پوره کوشش دا کړو چې هغه د ضایع کړی شي نو د خپلو د کورونو چتونه او دیوالونه هم دوی راغورځولي وو چې د مسلمانانو په کار نه شي کورونه هم دوی مات کړي وو د جلاوطنۍ لپاره یعنې د ملک بدرۍ لپاره چې کوم شرطونه ښودلی شوي وو د بنو نذیر نو د دغه شرطونو په حواله د دغو خبرو ذکر ملاویږي لومبی خو دا چې د بنو نذیر یهودیان د مدینې د علاقې نه چې چېرته غواړي لاړ دی شي لومبی خبره دا وه چې مدینه دې پرېږدي د بنو نذیر خلک او باقي چې چېرته د هغوی خوښه تللی شي او چې کله دوی دې ځای ځي نو هغوی به په مکمل طور د وسلې نه بغیر وي د وسلې نه بغیر چې څومره اموال هغوی په خپلو خانو وړي شي یودسي او څلورمه خبر دا چې د یهودیانو چې کوم د هغوی خپل مال تر خپله وسه چې کوم هغه یوسي ځان سره هغې نه پسې چې کوم منقوله او غیر منقوله اموال به د هغوی بچ شي هغه به د مسلمانانو ملکیت وي او د جلاوطنۍ د عمل د نګرانۍ او د یهودیانو د عذر او د بانې جوړولو تفصیل نام دی چې لیکلی شوی دی چې بنو نذیر د مدینې نه د جلاوطن کولو ذمهواري حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته سپارلی شوې وه هغه وخت یهودیانو یو بل عذر دا کړی و چې دلته ډېر خلک دي داسې چې زموږ مقروضه دي او هغه قرض به هغوی د یو ټاکلی شوې مودې نه پس ته به ورکوي نو د هغې به څه جوړېږي مطلب د هغې دا و چې موږ ته په مدینې کې د سره د نوره موقع میلاوه شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تاسو سود ترې نه ختم کړئ او د قرض چې کوم پیسې وي هغه کم کړئ او تادیه کړئ دې ځای نه ځئ قرض به تاسو ته واپس میلاو شي په شرط دی چې تاسو سود ختم کړئ خو دلته نه زر ځئ نو ابو رافع سلام بن ابي حقیق د حضرت اسید بن حضیر نه یو سلو شل دیناره اخستنه هغوی 40 دیناره سود په ختم کو اصل زرینی اتیا دینار وصول کا دغه شان نور ډېر خلک به هم وي او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جلاوطنۍ شرطونه عاید کړي وو نو ابو رافع سلام بن ابي حقیق هوی بن اخطب ته دا وی چې ته تباه شې اسلام قبول کړه دې نه مخکې چې دې نه بدتر انجام بیا زغمې نو هوی ورته دا و چې دې نه بدتر انجام نور څه کیدی شي ابو رافع ورته وویل چې زموږ بال بچ به قید کړی شي زموږ چې کوم شازلمي وي هغه به ووژلی شي او زموږ اموال به د مسلمانانو قبضې ته ورشي نن که موږ اموال پرېږدو نو ژوند بچ کول راته اسان دی او که موږ څه فتنه ودروله نو د دې انجام به بیا قتل او قید وي نو هوی یو څو 2 ورځې په دغه فیصله سوچ کول او چې کله یامین بن عمر او ابو سعد بن وهب دغه د کشمکش ولیدو نو یې کې یو بل ته وی چې بېشکه ته خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی نو ته د څه څیز انتظار کوې لګې موږ به مسلمانان شو خبر خو یو موږ او زموږ کتابونه هم دا ثابتېږي نو بهتره ده چې مسلمانان شو دغه شان به زموږ مال او زموږ ژوند به محفوظ شي نو هغوی د شپې په تاریکۍ کې د خپلو کلاګانو نه راووته او اسلامي لښکر ته راغلو هغوی اسلام قبول کړو خپل ژوند او مال محفوظ کړو دغه شان دغه خلک د 2 کسان چې کوم دوی محفوظ شو یامین بن عمر بیا وروسته ډېر مخلص صحابي ثابت شوی بلکې د هغې په زړه کې هم هغو ورځو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مینه دومره راڅخه شوې وه چې د بنو نذیر چې کم یهودي امر بن جهاش د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو مضموم کوشش کړی وو
نو دا اسلام چې چا قبول کړو یمین بن عمر دا د هغه تربور وو. نو دغه مخلص نو مسلمه د وطن په ذریعه بیا عمرو بن جهاش وجلې وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هغې دغه اخلاص د مینې نه خبر شو نو هغوی پرې د خوشحالۍ اظهار فرمایلی وو. دا د تاریخ د یو کتاب حواله ده. د یهودیانو د جلاوطنۍ د کیفیت باره کې لیکل شوي دي چې یهودیانو د جلاوطنۍ په وخت خپل اوښانو باندې د ښځو د ماشومانو نه علاوه خپل هغه سامان هم ایښودلی وو چې کوم د اوښانو باندې هغوی وړی شو. صرف وسله هغوی پرېښې وه او دوی سره ټول 600 اوښان او هر تن په خپل کور ماتولو او د هغې چې کوم لرګي وو لکه دروازې او کړکۍ وغیره هغه به راوباسلې او په اوښانو به یې ښودی. او یو روایت کې دا دی چې دغه خلکو خپل د کورونو چې کوم ستونونه وو چتونه هغه مات کړي وو او چې کوم چوکاټونه وو هغه هم راوباسلي وو او د حسد نه چې خپل د کورونو دیوالونو تر هغوی مات کړي وو دې لپاره چې هغې د دې قابل پاتې نه شي چې د هغې د جلاوطن کېدو نه پس د مسلمانانو په دغه کورونو کې آباد شي. چې کله یهودیانو خپل ماشومان او ښځې په اوښانو باندې سواره کړه او باقي اوښانو باندې هغوی سامان ایښودل شروع کړه نو د هغوی د دغه انداز نه دا معلومېدل لکه هغوی د جلاوطن کېدو هېڅ پریشاني یا خپیماني نه لري، حالانکې د هغې په سینو کې اور لګېدلی و، خو ظاهرول هغوی دا چې لکه هېڅ پروا هغوی نه لري او خلکو له دا تاثر ورکولو چې موږ دې ځنه ښه په خوشحالۍ روان یو. دغه خلک مخکې د بنو حارث بن خزرج د علاقې نه تېر شوي وو او د جسر علاقه وو چې د علاقې نه تېر شو بیا د مدینې د بازارونو نه دوی تېرېده. جسر هم د مدینې یو بازار و، خو بهرحال هغوی خپلې ښځې ښه ښایسته کړې په کجاوو کې کېنولې وې او ورسره هغوی سندرې هم ویلې، باجې هم غږولې او ورسره د هغوی وینځې کډېدې. نو دغه خلکو په خپل مال او په دولت خلکو باید دا ښکاره کول چې خلک د په دې خلکو ته داسې ښکاره کول چې خلک د په دې رشک وکړي. او ابو رافع د څرمنې نه جوړه یوه تیله وه، هغه د سرو زرو د سپینو زرو نه ډکه کړې وه. هغې ویشته بره په هوا کې ودایوي چې موږ دا پیسې د دغه حالاتو مقابلې او د فتح لپاره جمع کړې وې. د هغې د تلو کیفیت دا و چې هغوی سندرې ویلې، باجې غږولې او اشتعالانګیزه شعرونه د هغې په خوله وو او ګډېده. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی کمظرفي نظر اندازه کړه. دا هر څه کتونه باوجود هېڅ توجه له هغوی باندې ونه کړه او که د هغوی واسطه بل یو قام سره وي نو صدرپوشۍ لپاره به یې ورله جامې هم نه وې ورکړې چې کوم حال هغوی کړی وو، کومه رویه چې هغوی خپله کړې وه سزا خو ورته داسې میلاوېدل پکار وه چې هېڅ هم ورله نه وې ورکړی شوې. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم عفو رحمدلي وه چې هغوی د هغوی د دغه خبرو هېڅ پروا ونه کړه. بیا د بنو نظیر چې کوم نوې علاقه وه هغه چېرته وه، دې باره کې لیکلي چې بنو نظیر ته چې کله حکم ورکړی شو د جلاوطنۍ نو دې لپاره دا ضروري نه و چې هغوی د ټولې چې کومې جزیره ده د عربو هغې نه دې وځي، بلکې ضروري دا و چې هغوی د مدینې نه وځي. صرف د مدینې نه هغوی ویستلی شوي وو، دې نه علاوه چې هغوی چېرته غوښته آبادېدی شو. نو ځینې خو په هغې کې د شام علاقې ریاض ته لاړه او ځینو د خیبر طرف مخ کړو. خیبر د مدینې نه تقریبا د 9 میله فاصلې باندې دا ځای دی او په عربو کې د پناهګزین چې کوم یهودیانو دا دومره لوی مرکز و چې دلته د وسلوالو جنګیالو شمېر 10,000 و او دې نه علاوه د یهودیانو ډېر قلاګانې ملته وې او دې نه علاوه د زرعي دولت هم دا ځای مالامال و. د عربو ټول یهودیان د بنو نظیر د سیادت او د قیادت قایل وو، ځکه چې دې ځان د حضرت هارون علیه السلام نسل ځان ته ویلې او دې نه علاوه دوی مالدار هم وو او ورسره ډېر زیات شاطر ذهنیت هم دوی لرلو. نو چې کله بنو نظیر خیبر ته لاړو نو د هغه ځای چې کوم یهودیانو د هغوی په طاقت او قوت کې نور اضافه وشوه او په دې کې د بنو نظیر چې کوم اکابر وو یعنې حویی بن اخطب و سلام بن ابي حقیق و کنانه بن ربیع په شان خلک، نو
د خیبر چې کوم یهودیان او هغوی جنګي صلاحیت او مهارت په لحاظ ممتاز او فائق وو او ډېر لوی د په جنګي لحاظ ډېر ماهران وو خو د بنو نذیر چې کوم یهودیان او هغوی د جنګ په مقابله کې سیاسي بصیرت کې مخکې وو او په سیاسي لحاظ هغوی ډېر هوښیاران وو نو خیبر کې چې هغوی قدم کېښود نو ډېر په سهولت هغوی خپل ځان یې یعنې د بنو نذیر خلکو ځان د سیادت او د قیادت په منصب فایز کو د دې په نتیجه کې خیبر مسلمانانو لپاره لوی جنگي محاذ جوړ شو د بنو نذیر د یهودیانو سره د انصارو د زامنو د تلو باره کې بیان شوي دي چې بنو نذیر کې څه خلک داسې چې مدینې نه چې ووتو نو شام علاقې ازریات طرف ته لاړه او په هغه یهودیانو کې یو څو د انصاري مسلمانانو زامنو مو وجه دا وه چې که د یو انصاري ښځه که اولاد به ژوندی نه پاتې کېدو نو اسلام نه مخکې د هغوی دستور به دا و چې هغه ښځې به دا منت منلو چې که د هغه زوی ژوندی پاتې شو نو هغه به هغه یهودي کړي نو داسې ډېر خلک وو چې د انصارو زامنو خو هغوی یهودیان جوړ کړی شوي وو او چې کله بنو نذیر جلا وطن کېده نو د هغو زامنو یعنې د هغه هلکانو پلارانو ووی چې موږ به خپل زامن دوی سره تلو ته نه پرېږدو نو په دې خدای پاک هغه خلکو لپاره دا وحي نازله کړې وه په سیرت الحلبیه کې دا لیکلي دي چې خدای پاک فرمایلي چې لا اکراه فی الدین چې په دین کې څه جبر نشته حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم دې باره کې لیکلي چې بنو نذیر ډېر په شان او په شوکت خپل ټول ساز سامان ان تر دې چې په خپل لاس هغوی خپل کورونه مات کړه او د هغوی د کورونو دروازې او چوکاټونه او لرګي ټول هغوی روز پړل ځان سره یوړ او دا لیکلي چې دا خلک د مدینې نه ډېر په سندرو ویلو په ګډه داسې وتي وو لکه چې یو جنګ روان وي خو د هغوی چې څومره د جنګ سامان او جایداد او غیر منقولې یعنې باغونه وغیره د مسلمانانو په لاس راغلي وو ځکه او دا چونکې بغیر د عملي جنگ نه ملاو شوی نو ځکه د اسلامي شریعت لرو یا د دې د تقسیم اختیار خالصتاً د رسول کریم په لاس کې وو او رسول کریم دا اموال زیاتره چې کم غریبانان مهاجر پای کې تقسیم کړو چې د هغې د گزارو بوج لا تر اوسه ابتدایي چې کومه د مواخات سلسله وه د هغې په وجه د انصارو په جایداد باندې وه او دغه شان بلواسطه انصار هم د دغه د غنیمت د مال حصهداران شو او چې کله بنو نذیر د محمد بن مسلمه چې کوم صحابي و د هغې په نګرانۍ کې د مدینې نه وته نو ځینې انصارو دغه خلکو سره هغه خلک تلو نه منې کول غوښته چې د انصارو اولادو خو د انصارو د چونکې منت منلې وو د هغې په نتیجه کې د یهودیان شوي وو او بنو نذیر دې ځان سره بوتلل غوښته خو د چونکې د انصارو دا مطالبه د اسلامي حکم د لا اکراه فی الدین یعنې د دین په معامله کې څه جبر نه دی پکار د دې خلاف نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو خلاف او د یهودیانو په حق کې فیصله وکړو دا فرمایلو چې کم تنم یهودي دی او تلل غواړي موږ هغه منې کولی نه شو خو بنو نذیر کې دوه کسان داسې وو چې هغې په خپله رضا مسلمانان شوي او مدینې کې ایثار شوي لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو یو روایت داسې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر باره کې دا فیصله کړې وه چې هغې د شام طرف ته لاړ شي یعنې عربو کې به نه ایثارېږي خو باوجود له دې ځینې سرداران مثلا سلام بن ابي الحقیق او کنانه بن ربیع او حوی بن اخطب وغیره یو برخه د امولسم د حجاز په شمال کې د یهودیانو چې کومه مشهوره علاقه و خیبر هلته دوی بیا کډه وړې وه او د خیبرو خلکو دوی ته هرکلی ویلی و ډېر آخر بیا دا خلک د مسلمانانو خلاف خطرناک فتنه انګیزي او د جنگ د اشتعال سبب جوړ شوي وو د بنو نذیر نه چې کوم مال ترلاسه شوی وو هغه د فی مال بلل کېږي تقسیم یې څنګه شوی دې باره کې لیکلي دي چې د بنو نذیر د تلو نه پس د هغې چې کومه وسله وه او باغونه او ځمکې او کورونه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل قبضه کې اخیستي وو او په وسلې کې 50 خود وو 50 ذرې وې او 340 تورې وې دا مسلمانانو ته ملاو شوی وړومبی د فی مالو دغه مال وي چې کافرانو نه د جنګ نه بغیر ترلاسه شي
او دغه مال نه د غنیمت د مال په شان خمس نه وباسل کېږي بلکې ټول د رسول کریم په اختیار کې وي چې هغوی چېرته غواړي هغه د استعمال کړي. بنو نذیر سره د جنګ نوبت نه راغلی بلکې خدای پاک د خپل د نبی روب او دبدبه د هغوی په زړونو باندې طاری کړی وه. دغه شان خدای پاک خپل رسول د هغې د مال وارث کو او دا د فی مال و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی ټول سازو سامان په مسلمانانو کې تقسیم کو دې لپاره چې هغوی د دا د نیکۍ په کارونو کې خرج کړي. دې باره کې د خدای پاک ارشاد دی وما عفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. خدای پاک د هغوی په اموالو کې چې خپل رسول له د غنیمت په تور ورکو نو په هغې باندې تاسو خپل اسونه بوتلي ونه وخان خو خدای پاک خپل رسولان چا باندې چې غواړي مسلط کړي نه هېڅ جنګ نه شوی او خدای پاک په هر څیز چې کوم هغه غواړي دایمي قدرت لري. د انصارو د عجیبه د رش قابله مینه او د اظهار نمونه موږ ته دلته ملاویږي. رسول کریم د فی مال چې تقسیم کولو نو د ثابت بن قیس بن شماس ته فرمایلی وو چې زما مخې ته خپل کام کېنوه راغونډ کا نو هغوی ترې تپوس کړو چې یا رسول الله خزرج نو رسول کریم وفرمیل چې ټول انصار راوغواړه نو په دې هغوی د هغې لپاره اوس خزرج راغونډ که. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حمد و ثنا نه پس د انصارو د مهاجرو سره د حسن سلوک ذکر وکړو. فرمایلی وو چې کوم حسن سلوک انصارو کړی د مهاجر سره دغه تذکره فرمایلی وو چې دا ورته ویل چې تاسو غواړئ انصارو ته ویل چې تاسو غواړئ نو بنو نذیر نه چې کوم فی مال ترلاسه شوی دی نو دا ستاسو د مهاجرو ترمنځ د تقسیم کړی شي نو او په دغه صورت کې به مهاجر ستاسو په کورونو قابض وي او د مالونو مالکان وي او که ستاسو خوښ وي نو زه د فی مال په مهاجرو کې به تقسیم کوم. په دغه صورت کې به هغې ستاسو د کورونو نه وځي یعنې چې کوم اوس تقسیم شوی دی د جایدادونو چې کوم فایدو چتې لګیا دي مهاجر د انصارو نه به ختمه شي ځکه چې هغوی سره به خپل جایدادونه وي بیا. نو په دې حضرت سعد بن عباده او حضرت سعد بن معاذ عرض وکړو چې زموږ اموال هم هغوی سره پرېږدئ او د بنو نذیر چې کوم ټول اموال دي هغه هم زموږ چې کوم مهاجر وروڼه دي هغې کې تقسیم کوي چې کوم موږ ورکړی د هغه هم دوی سره یو د بنو نذیر چې کوم مال د هغه هم دوی له ورکوي د فی مال. مهاجرو د هر طرف نه چې دا واورېده نو دا خبره چې مهاجرو واورېده نو هر طرف نه دا وازونه راتلل شروع شو چې ردینا وسلم نه یا رسول الله یعنی یا د خدای پاک رسول موږ په دې خوشحاله یو او موږ دا ومنل. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ایثار د قربانۍ دغه جذبه چې وکړه نو ډېر خوشحاله شو او فرمایلو چې اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار یا خدای د انصارو باندې د دې په اولاد باندې رحم وفرمایه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکثر اموال د مهاجرو په ډلې کې تقسیم کړ او انصارو کې صرف هغه چې کوم دوه تنګدسته صحابه و هغوی له مال ورکړی شوی هغه حضرت سهل بن حنیف او حضرت ابو دجانه وو. ابن عینه بیانوي چې ما ظاهري اورېده چې هغه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر اموالو نه حضرت سهل بن حنیف او حضرت ابو دجانه نه علاوه انصارو کې چلم څه برخه نه ورکړی او دا هم دې لپاره چې دوی دواړه تنګدسته وو نو ځکه دوی له برخه ورکړی شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد بن معاذ له د ابو حقیق توره ورکړې وه دغه توره ډېر شهرت و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم باقي سامان په غریبانو کې تقسیم کړی او سې ځان لپاره ساتلی وو چې د ازواج مطهرات حاجاتو لپاره وو. او روایت کې دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه د بنو نذیر د باغونو نه چې کومه ترلاسه شوې غله وه نو عین د کال چې کوم خرج شو هغه به دوی خپل ازواجو له ورکولو باقي به چې څه پاتې شو هغه به د جهاد د تیاری لپاره استعمالول. د غریبانو د نادارو اعانت به هم د دغه مال نه کېدو. د بنو نذیر اووه باغونه وو
چې ور باندې آزاد کړي غلام حضرت ابو رافع مقرر کړی شوی وو، یعنی هغې منتظم وو د دغه باغونو، او نامې دا وې د باغونو مصب، صافیه، دلال، حسنه، برقه، اواف او مشربه ابراهیم. حضور فرمایي چې دلته د بنو نذیر د غزا ذکر ختم شو، آینده به انشاءالله د نورو غزواتو ذکر کیږي. حضور فرمایي چې د پاکستان احمدیانو لپاره دعاګانې جاري ساتئ، د هغه ځای د حالاتو د بهترۍ لپاره دعاګانې کوئ. خدای پاک دې د هغه ځای عمومي امن او د امان حالت د بهتره کړي او احمدیان د په خپل حفاظت کې وساتي. په ټوله دنیا کې د مسلمانانو عمومي حالت لپاره هم دعا کوئ چې دا خلک د هم د زمانې امام ومني او خپل وقار د یو ځل بیا ترلاسه کړی شي. په دنیا کې عمومي صورتحال چې کوم د جنگ جوړیږي لګیا دی، د هغې لپاره هم دعا کوئ. دا خو ښکاري چې اوس به ضرور کیږي دا جنگ کم طرف ته چې دنیا روانه ده. خدای پاک د هر احمدي او هر معصومه دی د دې د شر نه محفوظ وساتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.